درې میاشتې مخکې تاسو ته مونږ د ډیلی خیبر د لارې یو پروجیکټ سکرین راوستی و چې ایس کنسټرکشن کمپنۍ ته حواله شوی دغه پروجیکټ نن مکمل شوی 3 میاشتو کې
درنو کتونکو درې میاشتې مخکې تاسو ته مونږ د ډیلی خیبر د لارې یو پروجیکټ په سکرین راوستی و چې ایس کنسټرکشن کمپنۍ ته حواله شوی دغه پروجیکټ نن مکمل شوی 3 میاشتو کې دننه تاسو ویډیو وکتله باقي زموږ د وینا پکې څه گنجایش نشته خبرې اترې به کوو مختصر انور سید به ناست اول د دوی نه تپوس کوو چې د پروجیکټ حوالې سره څه وایي څه حیران کن شان منظر مو لیدو په ګیټ چې را دننه شو ذهن هم منلی نه خو په سترګو م لیدله چېرې واقعي دا پروجیکټ داسې جوړ شوی حد پې شوی دی دوی سره یو دوه خبرې کوو بیا به زه راځم تاسو ته به یو پیغام پرېږدم د ایس کنسټرکشن کمپنۍ حوالې سره نو موږ څه اوسئ انور صاحب وایي دا صحیح نو یار څه حیران کن منظر دی ذهن یې نه مني او سترګې هلته مخامخ تسلیموي چې واقعي هم داسې ده څه وایي دې حوالې جلاله رومبنې خو یو جهان مننه چې تاسو موږ له دې دونه قیمتي وخت کې ټایم راکړو زموږ همیشه ټایم مختصر دی خبرو مختصر وکړو موږ د وینا ته ضرورت د پروجیکټ دغه نشته کتونکو چې دا کوم ویډیو د جلاله نو زه په دعوې سره او په چیلنج سره یم انشاءالله په آل پاکستان چیلنج ورکوم داسې یو کمپني وښیه چې داسې پروجیکټ د این واله زیډه پورې تر بیډونو سوپې لیډې پورې د ورکړي انشاءالله دا که ورکوي صرف اے ایس پې ورکوي په آل پاکستان کې الحمدلله په دعوې سره دا یم او موږ چې څونه پروجیکټ ستاسو په کیمرې خلکو ته ښودلي دي همدغسې هم ښودلي جلاله هغه پرتې دي ستاسو د کیمرو پرانه خلکو ته ستاسو په چینلو باندې هغه ویډیوګانې پرتې دي نو انشاءالله که موږ نه څوک پروجیکټ غواړي د اے ایس نه همدغه صرف محدود ځای کې دا 4.5 مرلې ځای دی دوی که تاسو وګوره 2 بیډرومز بیټک برانډا کچن بس وینا ته ضرورت نشته کتونکي ویډیو کته ګاډي د پارک وړو کې الټو دا پکې ودرېږي او زموږ دغه یو سوچ جره چې د خلکو ځای خراب نشي زه همیشه یو خبر کوم چې تاسو په پروفیشنل خلکو کار وکړئ چې تاسو ځای نه خراب نشي پیسې ولګوئ په ځای ولګوئ دا په ټول عمر کې چې کم دی یو پیره کېږي دا کورونه جوړول دا یو پیره کېږي نو موږ هم وایو چې یاره موږ د خلکو نه موږ خدمت هم وکړو موږ دعاګانې هم وایو پیسې خو پیسې موږ زیات نه پیسې خو هر سړی ګټي خو موږ یې ناشنا طریقې سره کار دا کوو چې موږ وایو موږ لږې ګټو بعضې وخت پکې داسې راشي موږ وایو سر په سر دي خو چې زموږ کتونکي چې کوم دی دا خوشحالي ډېره مننه انور صاحب وایي کتونکو پروجیکټ تاسو کتلی بار بار درته وایو چې د ایس کنسټرکشن څومره پروجیکټ دي دا حیرانکونې دي هلته په سترګو به یې نه ذهن یې تسلیموي نه چې یاره په دومره کم وخت کې داسې کار کول دلته که ته رادننه شي په څښاک خو به ډډه نه لګي چې په دې کور کې وګرځم دومره صفا ماحول د پاکستان په هر ګوټ کې یا چې کومې صوبې دي څلور دی کې که په اسلام آباد کې لاهور کې پنډۍ کې تاسو ته په بل ځای کې سند کې یو پلاټ میلاویږي نو ستاسو ټیم هلته رسېدی شي ستاسو پروجیکټ هلته ورکولی شي چا لکه نه څه وایي دی والي بالکل جلاله زما کمپني چې کوم ده ګورنمنټ د پاکستان نه ما رجسټر کړې ده او انشاءالله چې د پاکستان دی په هر کونه کې زموږ ټیم به هلته اویلیبل دي نه مخکې ما لاهور کې چې کوم دی د کوټ عبدالمالک سره هم کار کړی خپل ټیم مو هلته دغه کړی انشاءالله چې دوی د موږ صرف لوکیشن راکوي او موږ به ورته مخکې 3D ښیو د کور انټیریل ډیسینګ به ورته انټیریل به ورته ښیو 3D به ورته جوړو د کور د جوړېدو نه مخکې به ورته موږ ښیو چې د دوی خوښ شو هماغه څیز به ورته بیا راوړو کوم چې دوی ته موږ په ویډیو کې ښودلی او د هغې د موږ 1 روپیه چارجز هم نه هغه موږ پرې کوو نو انشاءالله چې زموږ نه څه قسم پروجیکټ یو سړی غواړي A to Z د بیډونو پورې غواړي ویل پرنیشن غواړي ډانچه غواړي ګرې سټرکچر باندې غواړي نو موږ انشاءالله هغه ورکولی شو انور صاحب وایي داسې مورو مردان دپاره هم ستاسو څه سوچ دی ستاسو هلته هم څه دفتر پرانیسته کېدو والا د قریب دی خبر کې څه حقیقت شته بالکل جلاله زه انشاءالله د جنوري کې به انشاءالله همدې کتونکو ته به وښیو زموږ به برانچ 2 په مردان به کولوي کې موږ به مخکې روان یو انشاءالله زما دا کوشش چې 2030 پورې اے ایس په آل پاکستان کې خپل برانچونه اے ای سی الحمدلله دا زما سوچ دی بالکل کتونکو تاسو د انور صاحب به خبرې اترې مو واورېدې دا پروجیکټ تاسو په خپله هم وکتو دې کې د کور د اوسېدو چې څومره سهولیات دي اسم پکې کمی نشته که شته صرف د یو فیملي کمی دی هغه هم داسې فیملي چې د چا د واده نیټه ایښي او تیاري بس تیار کور له راتلی شي سجاو شوي کمرې دي د واده دپاره بیټک سجاو شوی دی کمرې سجاو شوي دي په دې انتهایي حد شوی دی ما داسې پروجیکټ نه دی لیدلی اکثر په نیمه کې د ټیکهدار او د مالک جګړه راشي هغه کار په نیمه کې پاتې شي نو ایس کنسټرکشن کمپني یو با اعتماده اداره ده د ګورنمنټ اف پاکستان نه رجسټرډ ده تر نن تاریخه پورې چې موږ د دوی څومره پروجیکټ ویزیټ کړي دي د مالک مکان سره زموږ خبرې اترې شوي دي چا هم څه کمپلین نه دی کړی په شیشه موږ د دوی چې کومه ویډیو ورکړو په هغې فیډبیک ګورو د ولس چې کوم کمنټس دي هغې کې هم چېرته داسې څه اعتراض نه دی شوی موږ بار بار راځو تاسو ته ښایو زموږ خو تېړه نه کېږي شپه د انور صاحب وایي چې همدلته کې پرېوځو ډېر ښکلی پروجیکټ جوړ کړی تاسو هم ویزیټ کولی شئ اے ایس کنسټرکشن کمپني چې کوم مین آفس دی په تخبې کې په ملکن روډ تورو پلازا کې په سیکنډ فلور باندې نمبر به هم په سکرین چلیږي 0345 80 530 دویم برانچ انشاءالله ان قریب جنوري 2025 کې په مردان کې به پرانیسته کېږي هم تاسو ته د ډیلی خیبر د لارې ښایو تر هغې پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ